دا څه مسله وه ډالبشر اصل به مهرباني شکریه چې تاسو راغلی. دا مسله دا ده چې پرون څو زنانه د یو سره تللې وي د سټیشنه پورې، نو دته کرایه 50 روپۍ اخیستې ده او سټیشن کې بیا کوز کړي چې زه خو نوخار لدم ماله به د نوخار کرایه راکړي. نو د دغې نه دا مسله جوړه شوې ده او زنانه سره به څه بدتمیزي هم کړي. نو د دې دپاره مونږ ټول اوس دا سلا وکړه چې مونږ به د یونین کونسل په سطح باندې دې ته یو سټیکر جوړو چې هغه په ټولو رشکو باندې چې کم ته مونږ یې ورکوو هغه به په هغې باندې لګېدلي، چې کم نی هغه به د تاڼې نه مونږ ته ویریفیکیشن کوي، مونږ ته به د هغه ځای چې کم ځای هغه اوسېدونکي د هغه ځای ویریفیکیشن به راوړي، تاڼې نه به کلیرنس راوړي، بیا به هغه سره مونږ مخکې لا عمل دغه کوو چې یاره هغه مونږ پرېږدو یا نه پرېږدو. دغې دپاره چې څنګه مخکې مونږ هغه د بار خلکو دپاره دغه کړو، دا ټولو مغۍ دپاره هم ده. دا پرونه مونږ ایس ایچ او صاحب سره هم خبرې شوي دي، په دې باندې به هغه خپل هم څونه چې د بار خلک دي هغوی به دا خپلې متعلقه تاڼې نه او د متعلقه خپل چیرمنانو نه به هغوی مونږ ته کلیرنس راوړي چې بهی دا د دې کې دي صحیح دي صفا دي، چې دا څونه غلاګانې کېږي ته وینې روزانه، دا څونه سنیچران څونه مسلې دي په دې کې اکثریت چې ته وګورو نو پته نه لګي، بیا هلکه وایي کوم دی پته نه لګي. نو د دغې دپاره مونږ دا لا عمل جوړو د رشکو والا دپاره مونږ خپل د یونین کونسل په سطح باندې ولې یو سټیکر جوړو چې هغه په کومه رشکه لګېدلي هغه به دلته چلیږي، بقا چې کم باندې هغه نی هغه به دلته نه چلی رشکه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د چینچیانو والا چې کومه دې نه مخکې په چینچیانو والا یو مسله جوړه شوې وه او زه خو دې چینچیانو والا ته دا خبره کوم چې د کم سړی خپله خور مور لري نو هغه به د بل د خور مور عزت د دې نه زیات کوي. نو دا خبره چې لالبشر کمې خبرو کې ایس ایچ او صاحب سره پې مونږ مشاورت شوی دی، انشاءالله ډېر زر به پیرپی انشاءالله کلین کوو انشاءالله د غلطو خلکو نه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسیو بای ډومبه تاسو ډېر مننه او دا راتلونکي څونه ملګري دي د کلي خاص کار د ټولو مونږ شکریا ادا کوو چې دا مسلې اوچته کړه. دا مسله خو مخکې لم څو پیره راغلې ده، په دې مخکې مونږ دوه درې ځله مونږ راغلي وو دې باغچې له، خو مونږ دلته لا راشو بیا واپس لاړ شو، مونږ د بسور لار څه په حواله کړو، خو بس دی هم بیا شناختي کارډ یې راټولېږي او په هغې څه لایحې عمل ونه شي. اوس دې پیره مونږ دلته ای سی صاحب لم تللي وو، ایس ایچ او صاحب هم هغه هم دی ته انسټرکشن ورکړي دي. اوس به اهم فیصلې دا دی چې کوم د بار خلک دي که نه ای د مهرباني کې دلته برکشان نه چلی، ولې دلته کې پرون چې کومه دا واقعه شوې دا آی روز کېږي، مونږ ته روزانه شکایت راځي، مونږ روزانه راځو دا بسور له وایي دا څوک دی دی وایي ما له پته نشته دی دی بیا لکه دله مسلې جوړېږي که نه. اوس پولیس والا سره خبرو شوې تاسو په مقامي سطح دا مسله حل کوئ، که نه زه به راشم چې څوک به زه به یې بوځم، زه به ورسره لایسنس هم زه به ورسره شناختي کارډ هم ګورم، زه به ورسره د رکشې کاغذونه هم ګورم چې دا چا کور کې اوسېږي او هغه دغه چې کوم دغه اکټ دی دا ویریفیکیشن یې نه کړي، د هغه کوره چې کوم کرایدار اکټ یې هغه یې نه کړي، زه به پکې مالک هم اوچتم او دا سړی به هم پکې بوځم. نو مونږ پکې چې کوم د رکشو والا دي بار بدی له به مونږ سټیکر جوړ کړو څنګه چې لالبشر دله وي او په رکشو لګي بس سپینو تور به خپل مخې له چې خپله. السلام علیکم. دا نن چې څه مسله رابخه شوې وه او څنګه لالبشر او بهزاد او درې واړو چیرمنانو خپل بیان وکړو، نو دې کې امیجیټلی کوم هلک چې پرون مسله کړې وه نو هغه هلک مو د اډې نه وشړلو لرې مو کړلو او بل پولیس والو مله دا خبر وکړه چې تاسو مقامي سطح باندې دا خبر حل کړئ، نو هغو چیرمنانو فیصله وکړه او د ټول بیان وکړو او یو پکې اپډیټ دا رالو چې د سټیشن نه کوم رکشې راځي نو چې کوم ښکته طرف له ځي نو هغه به د لوار دوکانه پورې ځي او چې کوم بره مسکین خیل بابا خیلو طرف له ځي نو هغه به هغه د کندې پورې به ځي هغه رکشې. نو یو خو به دلته کې لوډ کم وي، دا ځای هم کولاو وي او د خلکو له به سهولت هم وي او د رکشو والا هم پې امینه وکړه، نو د دوی د تعاون هم ډېره شکریه. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د کلي چې څونه عوام دي مونږ دی سره په دې کې تعاون کوو چې د دی ګوره میندې خویندې چې کومې دي هغه زمونږ خپلې میندې خویندې دي. دلته چې کوم مونږ سره د بهر خلک چلیږي مونږ له پته نه لګي دی بدتمیزي مو کي هغه مو کي، مونږ له خپلې زنانه خدا نشي ویل چې یاره دې سړي مونږ سره داسې وکړه. خدا نن شکر الحمدلله داسې یو غیرتمنه زنانه پکې راغلې وه چې هغه خپلو نارینهو له ووایي چې یاره دغسې شوي دي، نو مونږ دی راوغوسته، دا زمونږ د کلي مشران دي، دی مونږ راوغوسته دې دپاره چې یاره دا خبره دا مسله زمونږ د حیا عزت دا په ځای باندې پاتې شي. ولې او دا زمونږ میندو خویندو له هم پکار دي چې نن دی مونږ له دا بورډ جوړوي چې دی مونږ د دې بورډ والا رشکې له خیږي، ولې دا د ده د کلي دنه پکې موبایل هم پاتې شي، دنه پکې شی وس پاتې شي، هغه کم سے کم دی له معلومه چې یو دا زما د کلي دی نو په اسانه به وله میلاویږي.
دلته چې راځئ مونږ له وایي چې وروڼو یاره دغسې مساله را سره کېږي دغسې حساب دی مونږ به ستاسو په سر جواب کوو دلته مونږ له ډېر خلک وایم چې یاره ستاسو پکې څه کار دی ډېر خلک راله وایي ستاسو پکې څه کار دی ولې مونږ خو ویو چې دا زمونږ میندې خویندې دي دا ټول خلک راغونډ شوي دي د دې دپاره دی دپاره راغونډ شوي دي نو مهرباني وکړئ تاسو مونږ به دی سره دا تعاون وکړو چې مونږ به دی مخکې هغه ځای پورې رسو دی له به تکلیف ني که په ګرمۍ کې او که په یخنۍ کې زنده‌باد بس ډېرې ښایسته خبرې وکړي ملګرو کتونکو ته زما درخواست دی چې د کلي رشکې والے د دی یو عزت دی یو احترام دی په خپل ځای دی خیال ساتل پکار دي د کلي خلک دی ټول زموږ باندې به خفه کېږي چې کم باندې سټیکر لګېدلي کم چې لنډ بوکینګ باندې ځي نو هم د کلي خلکو سره دي ځي دی به د عزت هم خیال ساتي دی به د جان و مال هر څه حفاظت کوي بله خبره دا ده چې کم قسم رشکه کې راځي نو اوس د سره د مشرانو دا فیصله وشوې چې د عزت خان بابر اجرې پورې هغه چوک کې به راتاویږي او دغه ته د میرا خان لاله دوکان سره په دې معنی د خلکو د کلي ډېرو خلکو دا وینا مو چې داسې دي وشي نو مخکې شانو شو موږ د دې ټولو د دې بسپردي د نور ملګري رشکو والا چې کوم ولاړ دي کلیواله د دوی شکریه ادا کوو او هم د دوی میندې خویندې د دوی ټوله رشتهداري ده په دې اړخ باندې نو دوی د زنانو به خیال ساتلی کېږي دوی سره تعاون لازمان کوئ دا زموږ التجا ده او تیمور بھائی وایي زه څه وایم یو خبره رانه پاتې وه نو چې ما بسم الله الرحمن الرحیم زه وایم چې کم چینچۍ والا تاسو د عزت خان حاجي صاحب ځای ته نه رسئ د هغوی خلاف یا چې کم تاسو میرا خان لوار دکان ته نه رسئ هغه به مونږ ته وایي انشاءالله دا مونږ سره چینچیانو والا فیصله کړې ده په دغه الرحمن الرحیم څنګه چې د ملګري دا شکایت وکړو چې زما د کور زنانو سره پرون دا واقع شوې چې دا پیسې کرایه هم ته زیاته ایستلی شوې دی او د هغې سره بیا بېعزتي هم شوې نو ما له په هغې باندې ډېر تکلیف میلو شو دې ملګرو سره مو رابطه وکړه او ټول بر وخت راغه او کاروایي پې وشوه ډي سي صاحب سره مونږ رابطه وکړه نو دا فیصله وشوه چې اوس په دې رکشو باندې بورډونه لګي او دا آیډنټیفائی بورډ وي نو هغې نه پته لګي چې څنګه نو ښار پېښور کې هم لګېدلي چې آیا دا رکشه د کوم ځای ده نو دا ډېره اسانتیا شوه او انشاءالله اوس چې په کومه رکشه باندې بورډ لګېدلی نو په هغې کې به تاسو کښېنئ چې کومه باندې ني نو هغه به الریډي د بار رکشه به یې هغې نه ایوایډ کوئ مه ځئ هغې سره تاسو هم تعاون کوئ زموږ د مشرانو سره زموږ د کلي سره نو دا مسله به حل کېږي د پیرپیي ناظمان هسې هم څه نه رستو نه دي او بیا یو ځل د پیرپیي ناظمان زنده‌باد زنده‌باد مونږ یو کال وکړو په وړوکو نوټس باندې په شارټ نوټس باندې درې واړه چیرمنان سره د نورو مشرانو حاضر شو او انشاءالله هېڅ قسمه ډمبازي ټیپ دا به هم پکې نه او چا سره به هم که خیري انشاءالله داسې څه قسم واقعه به بیا نه راکېږي ډېره مهرباني